نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. سورة يوسف دیارلہ سما پارا اتیایم نمبر آیت یوسف علیہ السلام او درون واقعہ شروع. یوسف علیہ السلام رونو کی بنیامین یوسف علیہ السلام زان سر ایثار کو دوی و توبی چه منگ نه یو کس ځان سر ایثار کا زکه پکور کې زمنګ پلار کمزوري بوډا ایثار دي داغه د خاطر موږ سره د اور پرېږده. کله چې دی نا امید شو د یوسف علی السلام نه چې دوی سره د خپل رور پرېږدي دی یوې ډډې ته جدا شول او خپل منځ کې مشوره شروع کړه چې موږ په د پلار سره وعده کړې ده چې بنیامین به خامخا راولو. اوس خو بنیامین د بادشاہ د مصر په غلا کې گیر شو. اوس موږ سره د بادشاہ د مصر د رور نه پرېږدي. اوس به څه چل کوو؟ مشوره کې دا پدې کې چې د دوی کم هوښیار رورو عقلمند رورو یهودا دا ډېر هوښیار په عمر کې مشر نو خو په هوښیارتیا کې ډېر هوښیار د هغه رورو چې دې رونو ته ویلي چې یوسف علیه السلام قتل کوئ مو که خامخا یو ظلم کوي نو کوي کې واچوي او د هغه رورو چې یوسف علیه السلام له بې کوي ته ډوډۍ او اوبه راوړي دو تیز خو نظم تاسو زی لار شي خو زه خو په هیڅ صورت نظم زه پلار ته سوی دویم قول دا دی چې د دې کم سکه مشر رورو په عمر کې د هغه نوم روبیل و هغه وی چې زه نظم او دریم قول دا دی چې د دې بل رورو شمعون په قوم قبیله کې د مرتبه په لحاظ سره هغه مشر خلکو به هغه ته مشر وي هغه به قدر کو نو یا د عمر په لحاظ سره مشر روبیل یا د هوښیارتیا په لحاظ سره مشر یهودا او یا د مقام او د مرتبه په لحاظ سره د خلکو په نظر کې مشر شمعون. خو راجح قول د علماء په نسبت باندې دا دی چې دا خبره یهودا وکړه. تاسو بلار شئ لار تبوای خپل مسله او بیان کی ز نظم ځکه چې موږ پلار سره وعده کړی دا د یوسف علی السلام په باره کې مو پلار سره چل کړی هغه کې موږ او تاسو غلطي کړې او هغه کې موږ وعده کړی هغه وعده مو ماته کړی دا اوس د بنیامین په باره کې بیا وعده وکړو دا ماته شو نو زه نظم تلتبه ترکمه چې را پسې پلار جواب نه کړی چې راشي او یا الله پاک رحم نه کړی ترکمه چې زما د ارور خلاص چې هغه پورې بدلته زم نظم مصر کې پاتې کېږي. تاسو بلار شي خپل پلار ته وایي چې دغه شان مسله پیښه شوه ستا غزویل تغلا وکړه او موږ چې کومه تا سره قسم او وعده کړې وي موږ د خپل پوهې کړې
زمون پوها خدا مونږ ته نو معلومو چې دی بل تغلا دا مونږ ته پته نه و او که به مونږ دی یقین نه راځي نو په کومه قافله کې چې مونږ د مصر نه راغلو شام ته هغه قافلې والا خلکو نه تپوس کوي غیبه د توبه او یقینا مونږ په دې باب کې رښتیا وایو دروغ نه وایو ځکه دې خو رښتیا وایي په دې مسله کې دې رونو رښتیا وایي ځکه بنیامین خو د غلا په کاته کې ساس نو مونږ رښتیا وایو وإنا لصادقون یقینا مونږ رښتونی یو یعقوب علیہ السلام میں چل مو کړی دی منصوبه مو بیا جوړ کړی دی خو زه به صبر کوم صبر ډېر خشي کی دې چې الله جل شانه دا درې واړه ځامن ما ته واپس راولي کمزوی ایثار شو یهودا اغم بنیامینم او یوسف علیہ السلام ما ته الله پاک واپس راولي د دې آیت په تفسیر کې امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای او مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمای چې مجتهد نه اجتهاد کې خطا کیږي مجتهد په اجتهاد کې خطا کیږي لکه موږ تاسو خپل امام پس روان یو په څلور مذهبونو کې زموږ د مذهب امام ابو حنیفه صاحب دا مجتهد دی دنه خطا کیږي یعقوب علیہ السلام په دې ځای کې په خپل اجتهاد کې خطا شو وی تاسو چل کړی دی نو دا یعقوب علیہ السلام خپل اجتهاد حالانکه په دې ځای کې یعقوب علیہ السلام په دې اجتهاد کې خطا شو ځکه زامن چل نو کړی بنیامین خود زامن د وجې سات شي نو دوی خو نه سات کړي نو په دې اجتهاد کې مجتهد خطا شو نو مجتهد اجتهاد کی خطا کیگی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل مجتهد حق تا ورسیگی غطا دونے کے ملاویگی و چی خطا شنو یونی کی ورطا ملاویگی و مجتهد تا ثواب پار صورت ملاویگی یعقوب علیہ السلام دا بچون مخوارو چکم پیغام دین ووری دا غیبان خفگان دا وجه دا دین مخوارو او دی وقت آواز کی یا اسفا علی یوسف ای افسوس پا یوسف باندې یعقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام سره ډیره مینه بچی خو ټول دا مینه او دا محبت ګناه نه و ځکه یعقوب علیہ السلام پیغمبر او د یوسف علیہ السلام په زندگی باندې هغه عاشق او د یوسف علیہ السلام زندگی خود پیغمبرانو زندگی ځکه الله جل شانه پیغمبر د ماشوموالي نه ساتي د یعقوب علیہ السلام چې د سر مینه واده هغه مینه نه و چې شریعت کې داغه تویل شوی انما اموالکم واولادکم فتنه داغه فتنه والا مینه نه و ځکه دا پیغمبر دی نور بچو سره مینه ډیره نه و ځکه د دنیا مینه و او د سره مینه د آخرت او د الله مینه د چې پیغمبر دی یوسف علیہ السلام دا الله پاک پیغمبر جوړ بچی وتا یوسف علیہ السلام یاد کو پاگے باندې ډیر زیات جړل تر دې پوری چې د ډیر غم د وجه امام مقاتل رحمت الله علیه فرمایي شپږ کال دومره جړل چې نظر کار کړی بچی وته وی چې ته هر وخت کې دا یوسف یادې ځان ته په نقصان ورسي یره د دې خفګان د وجه پتا باندې سچل وشتا سکی وسم یوسف یادې یعقوب علیہ السلام ته فرمایي زخپل شکایت الله تخکار کو او زج پس باندې پیغام تاسو پاغي باندې نه پیغام الله جل شانه یعقوب علیہ السلام ته خودلو چې تاسو ژوند دی عالم من الله ما لا تعلم زج پس د الله د طرف نه پیم پاغي باندې تاسو نه پیغام قدیم یعقوب علیہ السلام الله پیغړو چې تاسو خپل زوی یوسف علیہ السلام ملاویږي او پدې هم پیکړو چې تاسو ژوند دی مړ نه دي دینه بعد یعقوب علیہ السلام بچو ته لار شي تاسو خپل روح ولټوي یوسف علیہ السلام ولټوي او د دارور بنیامین ولټوي د الله پاک د رحمت نه امید کېږي ما
الله پاک نه امید ساتي چې الله پاک دا مسله حل کړي. یوسف علیہ السلام هم راشي او بنیامین هم را خلاصي د الله نه امید ساتي. هغې نه بعد دوی دارونه لږ غونتې چې کوم معمولي غونتې څه توخه ورسره پاتې او څه پیسې ورسره وي هغې ځان سره کړي او یوسف علیہ السلام ته بیا راغلی. وایي زمونږ پلار ته او زمونږ مشرانو ته ډېر تکلیف رسېدلی دی، لہذا ته دا پیسې موږ نه واله او د صدقې او د احسان په توګه موږ سره دا رور را آزاد کړه. په دې ځای کې د یعقوب علیه السلام یو خط ولیکو او دې بچو ته ورکړه چې دا لږ شي تاسو به دا خط یوسئ او د مصر د بادشاه ته به یې ورکړئ. خو نوم دوی له نه ورځي تاسو وکړئ، بچا نوم معلوم نه دی چې تاسو وکړئ. خط کې یعقوب علیه السلام ولیکل چې زه یعقوب یم، زما پلار اسحاق علیه السلام او د هغه پلار ابراهیم علیه السلام. عزیز مصر صاحب تاسو ته دا پیغام لیکم، زمون خاندان په ډېرو تکلیفونو کې پاتې شوي. زمانه کې ابراهیم علیه السلام د نمرود په اور کې، اسحاق علیه السلام د خپل وخت په ډېر امتحاناتو کې او په ما باندې ډېر تکلیفونه د دین وړاندې زما یو زوی یوسف علیه السلام زما د نظر نه پناه شوی دی. اوس د هغې نه بعد بنیامین د غلا په الزام کې تاسو سره قید دي او زه تاسو ته وایم زما دا بچي غله نه دي، مهرباني وکړه زما دا بچي را خلاص کړه. یعقوب علیه السلام خط چې دی بچو یوسف علیه السلام ته ورکړو او تذکره وکړه چې زمونږ د پلار نظر کار پرېښی دی. یوسف علیہ السلام په دې ځای کې دې ته خپله خبره وکړه. تاسو ته معلومه ده تاسو د ده نه وړاندې یوسف علیہ السلام سره څنګه معامله کړې، یاد مو شي، او د هغه د ورور د بنیامین سره تاسو په لاره باندې کومه رویه کړې. دی خو پوه شو چې ده ته چا ویلي دي چې دا یوسف سره دا چلې کړي، د هغې خو 40 کاله شوي دي. دی ورته ویلي ته یوسف یې. یوسف علیہ السلام فرمائی انا یوسف و هذا اخی، او زه یوسف یم او دا زما ورور دی. الله جل شانہ په موږ باندې احسان کړی دی. دې نه بعد یوسف علیہ السلام دی ته فرمایل چې تاسو باندې هیڅ قسم ملامتیا نشته، الله جل شانہ به تاسو ته معافي وکړي او زما دا قمیص یوسئ او د یعقوب علیہ السلام چې زما او ستاسو پلار دی د هغه په مخ مبارک باندې به کېږدئ، د هغه نظر به کار شروع کړي. یوسف علیہ السلام قمیص یوړو، دا کمیس چې رونو کله ورسو په مخ کې ورواچو نظر کار شروع کو. مخکې څه واقعه وشوه، دا کمیس د کوم ځای نه راغلی و، اب انشاءالله مخکې درس کې راشي. نو الله جل شانه فرمایي فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پس هر کله چې دی نا امید شو د دې ورور په باره کې د یوسف علیه السلام نه، نو دی جدا شو یو طرف ته د مشورې دپاره. عزیز مصر را لرور نه پرې مشوره کړو. قال کبیرهم وی مشر په دوی کې یهودا علم تعلم ای رونو تاسو ته پته نه ده ان اباکم چې بېشکه ستاسو پلار یعقوب علیه السلام قد اخذ علیکم موثقا من الله، په تحقیق سره تاسو نه اخیستله کلکه وعده د الله په نوم باندې، ومن قبل د دې نه وړاندې ما فرطتم فی یوسف، تاسو کوتاهي نه وه کړې په یوسف علیه السلام باره کې. هغه مسله لا وه، اوس مو دې بل کې فلن ابرح الارض، پس به همیشه یم په دې مصر کې حتی اذن لی، تردیب چې ما ته اجازت وکړي ابي زما پلار او یحکم الله لی، الله پاک څه فیصله وکړي، یعنې زما دا ورور الله را خلاص کړي. وهو خیر الحاکمین، او الله پاک بهترین فیصله کوونکی دی. ارجعوا تاسو لاړ شئ الی ابیکم خپل پلار ته، فقولوا پس تاسو وایه ابان ای بابا جان، ان ابنک سرقا بېشکه ستاسو اغلا کړې ده، وما شهدنا موږ ګواهي نه ورکړې الا بما علمنا مگر په هغه څه چې موږ ته معلوم وو، وما كنا للغیب حافظین، او موږ نه یو په غیب باندې حفاظت کوونکي، د غلا موږ ته معلومات نو چې دی بغلا کوي. واسأل القرية التي تتپوسو کدا
اغا قبلی والا خلقنا واسأل القرية التي او تتپوسو کدا کلی والا خلقنا کننا فيها چمن پاغی کیو مصر والا خلقنا تپوسو والعير التي اقبلنا فيها او تپوسو کدا قافلی والا خلقنا چمنگ پکی راغلو وإنا لصادقون يقنا من قام قارشتنيو قال أبي يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا بلکہ برابر کڑی استاز دپار استاز نفسون داکار فصبر جمیل فصبر دیر خلی عسى الله أن يأتيني بهم جميعا قریب دا چلا پاک ما تراولی راولی دادری وارا زامن طول انہو هو العلیم الحکیم بے شک اللہ پاک دی زیاد علم والحکمت والا ذات وتولى عنهم او مخبارو يعقوب عليه السلام د خپل بچونا د وجه د بدی وینا اوریدو وقال وی فرمایل یا اسفا افسوس على يوسف فيوسف عليه السلام وابيض عيناه اسبنشوید دسترگی نظر کار من الحزن دغم د وجنا فوقوي او دی دغم نټکو قالو وی دی بچو تله قسم پالا تفتو همیشا تذکرو یادوی یوسف علیہ السلام حتی تکون حردن تردی پوری چتشی کمزوری او تکون من الحالکین یا بتشی وفات کیدن کو قلقنا قال اوی یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی یقنا زخکارکم خبل غم بثی خبل تکلیف و حزن و خبل غم الاللہ اللہ پاک تا وعلم من اللہ یزفیکم دا اللہ پاک دا طرفنا ما باغسبان دی لا تعلمون چه تاسو بنپی گئی یا بنی یذهبو اے بچو تاسو لارشی فتحسسو پس تاسو الٹوئی من یوسف علیہ السلام واخیو ددا غرور ولا تیأسو من روح اللہ او تاسو منا امید کی دا اللہ پاک دا رحمتنا انہو لا یأس من روح اللہ یقینا امید کی دا اللہ پاک دا رحمتنا الا القوم الكافرون مگر اغا قوم چا کافران بھی فلما دخلوا علی ہر کل چدا بچیرا الپدری مپیرا یوسف علیہ السلام تا قال اوید بھی یا ایو العزیز اے دا مصر بادشاہ مسنا رسیدل دی منگتا و اہلنا و زمان اہلتا الدر التکلیف وجئنا بی بیدعات مزجات آمنگ روڑی تا تلگون دی بیکار پیسی فاوفی لنا الکیلا پس منگتا پورا کا پیمانا غلا وتصدق علينا او صدقو کے احسانو کا بمنگ باندی تدیرور بخلاسی کی ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ پاک بدل ورکی صدق ورکون کو تا قال او یوسف علیہ السلام هل علمتم آیت تاستا معلوم دی ما فعلتم بی یوسفا تاسو سکڑیو دا یوسف علیہ السلام سرا واقیه دا غدرور سرا اذ انتم جاہلون کرچ تاسو ناپویوی قال اویدی رونو اینک لانت یوسف آیت خامقا یوسف قال ابی یوسف علیہ السلام انا یوسف ہوز یوسف یم وهذا اخی دا زمارور دی قد من اللہ علینا فتاقی سر احسان کے اللہ پاک پمنگ باندی انہو من یتقی یقینا شان دا خبر دادی سوک چد اللہ پاک نو یریگی ویصبر و صبر کی فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین پس یقینا اللہ پاک نزایا کی بدل دنے کی کون کو قال اوی دیرونو طلع قسم پا اللہ پاک باندی لقد آذرک اللہ علینا فتاقی سر اللہ پاک تو چت کڑی ورکڑی پا من باندی وین کننا لخاتئین او یقینا من خامخا خطا کاریو قال اوی یوسف علیہ السلام لا تطریب علیکم اليوم نشتر اس قسم ملامت یا پتا سبان دنن روز یغفر اللہ لکم اللہ پاک بخنو کی تاستا هو ارحم الراحمین او اللہ پاک زیاد رحم کو ان کے ذات تی اذهبو تاسو لارشی بقمیسی زمادا قمیس یوسی هذا دا فالقوه على وجه ابی تاسو کیک دی دا پمخ دا پلار زما باندی یأتی بصیرا دی بشی بینا وَأَتُونِي بِآلِكُمْ أَجْمَعِينَ او تاستما تراولی استاسو طول احل وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین